د افغان مهاجرینو 438 طلباو ته د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول چکدرې د طرف نه د سکول پرېښودو سرټیفیکیټس ورکړی شوي دي. د سکول پرنسپل وایي د افغان طلباو د سکول نه وتل داسې دي لکه د چمن نه چې ګلان وباسي. دا خلک هغه ناره وایي لر او بر او یو افغان قصه به یې کوله، او زمونږ په سکول کې داسې ماحول چې لر او بر یو پاکستان او یو افغانستان و. سکول کمانډر دا افغانو، رساکشي ټګ افوار چې کوم دی، کپټن چې کوم دی دا افغانو، چې افغانستان هم وداني او پاکستان هم وداني. نو الې به چې کوم دی نو زمونږ په علاقه کې امن نشي، او د امن په خاطر ما خپل بچو له ګلونه ورکړي دي چې تاسو افغانستان ته لاړ شئ. د دې ګل علامت ته دې دپاره دی چې لاړ شي افغانستان ودان کې، او چې مونږ درشو او مونږ چې کوم دی په تاسو ویاړ وکړو چې دا زما هغه بچي دي چې مونږ د دوی تعلیم او تربیت کړی دی. السلام علیکم، کاشف محمود یم او دا سټیزن جرنالیزم دی. دا وخت په ګورنمنټ های سیکنډري سکول چکدره کې موجود یم. دلته د ټوټل افغان طلباو تعداد 438 وو. ټوټل 438 طلباو ته سرټیفیکیټ میلاو شوی دی. د پرنسپل شپ د وینا مطابق دلته چې څومره افغانان یا پاکستانیان دي نو موږ د وسه پورې دا نه محسوس کړي چې دا افغاني دي یا دا پاکستاني دي. دې بچو کې زموږ سره چې کوم دی نو 438 بچي چې کوم دی نو دا افغان بچي، او تاریخي لحاظ سره وګورئ افغانان پښتانه دا ډېر بهادر قوم دی، او واقع ده چې دا ډېر بهادر بچي وو. زموږ سکول کې د دوی کنټریبیوشن داسې و، زه د دوی لکه زمونږ کمانډر چې کوم دی د سکول کمانډر دا افغانو، زمونږ دا رساکشي ټګ افوار چې کوم دی کپټن چې کوم دی دا افغانو. په کرکټ ټیم کې چې کوم دی نو زمونږ سره چې کوم دی دا افغانان چې کوم دی نو میجارټي افغانانو. دغه شان کا امتحاني رزلټ کې وګورئ زمونږ د پریویس په بی آی سی ملکن چې کوم رزلټ و نو زمونږ سره ټاپر چې کوم دی نو هغه د چکدري و، او ورسره چې کوم دی لبیب نومې ماشوم و، هغه افغان و، سیکنډ پوزیشن یې اخیستی و، 1069 نمبر یې اخیستی وی. دا زمونږ سره افغانو. بیا دغه شان په فورت و ففت و داسې پوزیشنونه زمونږ سره افغانانو اخیستي وو. دا اوس هم زمونږ چې کوم امتحان شوی دی نو په دې کې میجارټي ټاپران چې کوم دي نو دا افغانان دي. ټیلنټډ بچي وو، او ما خو په دې امید سره رخصت کړي دي. هغو له مې دا دلاسه ورکړې ده چې د خپل وطن مثال د مور وي. نو چې مونږ ته افغانانو دلته کوم مونږ سره وخت تیر کړی دی، دونه په مینه تیر کړی دی، ان شاء الله زما د امید دی چې خپل وطن والا چې کوم دی نو هم دوی له به ډېره مینه ورکړي، او ان شاء الله دا بچي چې کوم دي د دوی ابا او اجداد چې کله راغلي وو په دغه کې دا سن 80 کې یا 78 کې راغلي دي پاکستان ته، کله دوی مایګریټ شوي وو نو چې د هغه سخت کړن ماحول دوی مقابله کړې ده او دلته سروایول کړی دی. او دا زمونږ د چکدرې دا خړ پړ خوړ چې کوم دی نو دای داسې ښکلی کړی دی چې د هغې نه د هغوی تک چې کوم دی وستې ځینه دونه مینه ورسره ساتي. نو زه ما خو دا امید دی چې افغانستان ته لاړ شي، دوی به افغانستان کې به خپل تعلیمونه سرته ورسوي، او ان شاء الله چې کوم دی نو موږ به لکه سرخرو کی. خو لکه یو خبره دا کومه چې د افغانستان حکومت نه یو مطالبه مې دا شته دی چې زما کوم بچي دي دا درغلي دي، دا ډېر ټیلنټډ دي چې د دوی ټیلنټ ضایع نه شي. او دغه شان دا کم یونایټډ نیشن ادارې دي، یا زه د پاکستان ګورنمنټ ته هم دا اپیل کوم چې د افغانستان دی په دې سلسله کې چې کوم دی نو مدد وکړی شي چې دا کم بچي دي دلته کې چې کوم دی مونږ دوی ته کم فیسیلیټیشن ورکړو. لکه دا کله نه کله زما په ذهن کې راشي، دا خو اوس مونږ ته پته ولګېده چې زموږ حکومت پاکستان په افغان بچو باندې څومره خرچه کوي. چې زما په پرایمري سکول کې تقریبا 550 واړه دي، او په دې کې تقریبا 600 واړه دي، او په 600 کې 550 افغانو په دې پرایمري سکول نمبر 1 چکدره کې، او دغه شان زما سره 438 ماشومانو. نو د دې ماشومانو فیسیلیټیشن ټول حکومت پاکستان او خاص کر زمونږ کیپی ګورنمنټ چې کوم دی د ایجوکیشن په مد کې کوو. دې باره کې مونږ ته د یوې دغه ارګنایزیشن طرف نه یا د ان جی او طرف نه هېڅ قسم فیسیلیټیشن نه دی راغلی. ما چې کوم دی زه دا 2 کاله ما وشو ما هېڅ نه دی لیدلی.